صادق ټول ناول کتونکو ته دا وایي صحت دې اوس څنګه دی؟ اوس خو مې صحت بالکل برابر دی، صحت بالکل اوکې دی، خو بس ژوند دی کله ښه کله خراب. السلام علیکم، تاسو JN91 نیوز ګورئ. سوشل ورکر صادق تورور سره موجود دی. ناز سینما کې موجود دی. صادق نه تاسو کو چې دې فلمونه څنګه ګوري، کوم قسم فلمونه خوښیږي او د دې نیو فلم حواله سره د دې سره راځي. صادق دا ته وایي ټول ناول تاسو شکریا او کوم قسم فلمونه ډېر ځای خپل باندې خوښي. یاره زه خو چې کوم دی پښتو فلم زیات تر ګورم نو مې ډېر کتلي دي، مخکې به مې چې یو فلم نیم کتلي او دا خو به دا وقارجانې ملګري دي رالم ما یې چېرې د دې دا فلم دي څه کړي دي پکې که نه، خو لکه بس اوس څه به وایي پښتنو هغه چې څنګه کلچر دی څنګه حساب کتاب دی، نو لکه مثال زه وایم چې ښه به شي خو ټیم باخلي ټیم باندې. صادق اداره تو خپل په فلمونو باندې ډرامو باندې نظر ساتي د معاشري وګړي فلمونو کې ته څه خامي ښکارا شو؟ نو فلمونو خو فلم خاصم فلم دی، لکه پوه شو فلم کې خو ته ډېرم که هغې له اخوا دی خو ډېرم خم جوړ کړي خو فلم دی پوه شوې. نو زه دا وایم چې یو د معاشرې په قاصې باندې فلم جوړ شي، د معاشرې یو ښه تصویر پکې راوستي. که ته وګورې نن سبا زموږ پښتنو کې څه قسم حالات روان دي، څوک څه کوي څوک څه کوي، نو لکه په دغه تاریخ باندې پښتنو ته یو میسج ورکړي، یو ښه تصویر وله وښایه چې پښتونه ته داسې نه ته داسې نه تا دا کار پکار دی پوه شو. نو لکه په دغه باندې اوسه پورې ما ونه لیدل چې چا فلم جوړ کړو د پښتون. دا فلم د خپل کتلې دی، دا عش مبارک نه عش مبارک ما یو جلک وکړه سر کې سرنامه کې، خو بس بیا ما نور ونه کړه، بس بیا لاندې رالم اسې آرټسټانو سره انټرویو جهانگیر سره. کوم آرټسټان ډېر زیات وخت خپل باندې پښتو نو زه خو خپل وخت سره چې ګورم جهانگیر ښه آرټسټ دی، ښه کار کوي، خو لکه زه جهانگیر خپل مړه کې آرزو لري چې زه یو ښه میسج جوړ کړم، یو ښه کرکټر دی رولم پښتنو لپاره ښه کار وکړم، خو هغه هغوی چې ما ته څنګه سکرپټ ملاویږي زه هغسې کار کوم. نو جهانگیر ښه آرټسټ دی، خپله خوښوم او بچپن نه بس چې رالوی شوي جهانگیر دی او جهانگیر دی. ښه صادق اوس دا راته ووایه که نه تاسو موږ مخکې رابطه هم کړې وه، کتونکو صادق تورور الله په ناز سینما کې په لاس راغلی دی او ډېر موضوعات او ایشوز د دې سره لیک. صادق ټول ناول کتونکو ته دا وایي صحت دې اوس څنګه دی؟ اوس خو مې صحت بالکل برابر دی، صحت بالکل اوکې دی، خو بس ژوند دی کله ښه کله خراب، کله په منډه کله په ټنډه. نه تا د سوشل میډیا کریټیسیزم ولې دومره سیریس اخیستی و؟ نو بس مړه یاره بعضې سړی نشي برداشت کولی، بس ما برداشت نه کړی شو، اسپتال ته لړو څومره پکې ټارچر شو، څومره تکلیف میلو شو، بس هغه بیا هغې نه راووتو، خو لکه دا چې ما له هغه زور راکړو. نه نو ته اوس هم په سوشل میډیا اوس به څه کېږي، خیر دا خو بیا تنقید نو بس اوس به لګیا یو خپل کار به کوو په طریقې سره چې دا پښتانه پسې خفه کېږي، موږ کوشش کوو چې هغه نه کوو. اوس څه به کوې یار، ما ښه خبره کړې، ما غلطه خبره خو نه وه کړې، نو بس خلک وایي تا غلطه خبره کړې وه، نو بس پښتانه دي یار موږ به څه ووایو ورته. دا راته ووایه دا کوم سوشل ورکر د غریبانو سره مدد کوي، اخري پوښتنه لرم دا واقعي 100% ټیک دی د غریبانو ته دا مدد رسي که نه بس خپل جیبونو ته یې مچي؟ یاره زه د یو قسم تا ته نن یا 100% ګارنټي نشم درکولی چې دی د پښتنو په میډیا باندې د پښتنو خدمت کوي. د ده شاته بیکګراونډ وګوره، د ده شاته آینه وګوره، نو تا ته پته ولګي چې دا غل دی، د ټول غټ غل دی. ما ته یو کس دی پروف کړي چې یاره زه دا غریبانانو سره امداد کوم، دا د په خپله جیبه کوم یا خپله پیسې ورکوم. ټول ډوب بوګ دي، ټول د ځانه لګیا دي، چې په میډیا باندې څوک راغی او چا سره مدد کوي هغه د ټول نه غټ غل دی. نه نو دا مسافر دومره مطلب ړانده دي کاڼه دي چې هغه ډایرکټ په پټو سترګو پیسې رالېږي او مدد کوي او بس د چا جیب ته ځي. مسافر دي کمکل زه ورته په دې باندې به ووایم چې ته د یو کس په خپله چې کوم دی په میډیا مایک راغوښتی دی له 100 روپو دپاره ګرځي، زه په خپله ما ته د پیسو ضرورت دی، زه خپله محتاج یم، زه به ده دپاره څه اوالوچت کړم، ستا دپاره به څه اوالوچت، زه خو به لومړی ځان پوله کوم پوه شوې. یو کس به راپاسي چاله به 15,000 روپۍ ورکړي، چاله 10,000، هغه سره خپل سایکل هم لري، هغه بیا راشه په ګاډو کې ګرځي راګرځي، دا څنګه ګرځي ولې ګرځي، خپل ځان له کورونه جوړوي ولې ګرځي. همدغه پیسې دي، غریب ته حق میلولی شي، غریب ته 10 روپۍ میلو شي، دی په خپله چې کوم دی 90 روپۍ جیب کې واچوي، نو دا خو زندګي نه ده، دا خو لایف. صادقه بالکل اخره کې راته دا ووایه کتونکو د خپله سوشل میډیا نه څومره پیسې ګټي؟ یاره سوشل میډیا والا به ما یوټیوب نه ګټلې چې کله خان بابا سره وم، خان بابا به مونږ سره ویډیوګانې جوړولې، نو به بار ملکونو کې خلکو کتلې، نو بس خان بابا هم چې کوم دی اوس میډیا نه لګ آوټ شوی دی،
او زمونږ هم تاسو پته ده چې فیسبوک کې دومره څه پیسې مخکې به ورکولې اوس هغه هم شارټ شوي نو دا ده چې مثال چاله انټرویو وکړو چاله پروموټینګ وکړو نغه شل روپۍ بس ملاوي صادق دې په کوم سټیج باندې کنه سوچ دې چرته کړو داسې چې دومره به مشهور شي نو نه دا خو ما د مشهورتیا خو ما اړه سوچ مې وکړی ما مین مقصد دا و چې زه پښتنو څخه خدمت وکړم خو د پښتنو خدمت مې کول یو صحیح خبره مې وکړه هغه کریټیسزم او هغه څونه چې کوم دی ټارچر شوم هغې کې زه ګیر شوم دې توبهګار کړم یو قسم دی چې دا ما سره څه کېږي زه خلکو سره څه کوم انشاءالله کوم به ودرېږم به پښتنو سره به ودرېږم چې څومره زمانه کېږي خدمت به یې کوم صحیح ده صادق واده دې کړی نه واده مې نه دی کړی او انشاءالله امید دی چې سول یو زر وکړو انشاءالله ولې راځې به صحیح شو ډېر مهرباني ډېره مننه